د پاکستان میډیا غوبل رښت دی چې د انډیا کپتان یا د انډیا ټیم د پاکستان ټیم سره لاس ولې ملاو نکو سپورټسمنشپ سپیرټ ولې شو نکو نو زما پوینټ اف ویو سره لاس ملاویدل ضروري نه دي ګوره یو دوه ملکونه چې دغه الریډي دښمنی شروع وي سپورټسمنشپ ته لګ سایډ لا سره او باسي سپورټسمنشپ باندې مونږ خبره نه کوو مونږ په دښمنۍ باندې خبره کوو پاکستان ته پکاره چې د ګلی شکوي ختم کی او راتلونکي میچ د لپاره زبردست تیاریو کی او راتلونکي میچ ته وګټي او په ګټه باندې جواب ورکړي بیا سلمان علي هغه میچ پریس کانفرنس ته لاړ شي چې څنګه د میچ پریس کانفرنس کې سوریه کمار یادو خبرو کې د پاکستان باندې الزامات لګول ان ډایرکټ هغه د پهلګام واقعي پکې ریپیټ کا نو دا رنګ سلمان علي هغه هم لاړ شي میچ وګټي او بیا هغه وایي چې مونږ د خپل میچ د پاکستان آرمي ته ډیډیکیټ کو نو اله به اور په انډیا باندې بلیږي لکه دا نه چې د پاکستان لوبډله وایي چې مونږ د میچ نه بایکاټ کوو او په میچ ریفری باندې خو درخواست ورکړی خو ډیر ښه کار کړی دی میچ ریفری باندې ځکه درخواست ورکو ته میچ ریفری له مخکې نه پته وه چې لاس په نه ملاوي د میچ ریفری مخکې نه سلمان علي هغه ته ووي چې سوریه کمار یادو په ټاس دوران هم تاسو لاس نه ملاوي او د میچ نه پس هم کېدای شي لاس ملاوي د میچ نه پس خبره ولا نه وکړي نو چونکې دا د آی سی سی د طرف نه د میچ ریفری و دله پکارو چې د سوریه کمار یادو ته ویلو چې روره دا سیاست مو د ګراوند نه بهر کوي دا دلته به تاسو سپورټسمنشپ سپیرټ شو کوي ته به هغه سره لاس ملاوي دا د آی سی سی رولز خلاف دي نو دغه میچ ریفری هم د آی سی سی د رولز خلاف لاړو او د سوریه کمار یادو په سایډ باندې شو نو ځکه په پاکستان کرکټ بورډ درخواست ورکړی دی په د باندې چې دی لري کوي د ایشیا کپ نه لري کوي کچری دی تاسو نه لري کوي نو موږ د ایشیا کپ نه بایکاټ کوو پی سی بی الریډي آی سی سی له درخواست ورکړی دی ځکه دله نو پکار چې د دغه رنګ فیصله کوله دغه ګوره د آی سی سی د طرفه ته امپایر ته د انډیا د طرفه میچ ریفری نه ته د آی سی سی د طرفه میچ ریفری تله نیوټرل ساتل پکارو تله د آی سی سی رولز فالو کول پکالو تله د بی سی سی یا د انډیا د عوامو رولز نو فالو کول پکار نو په دې وجه په د پاکستان چې کوم کرکټ بورډ دی هغه په میچ ریفری باندې الریډي درخواست ورکړي آی سی سی له چې دا سړی نور د دې ایشیا کپ نه لري کوي خا اوس د پاکستان کرکټ ټیم لا بيخيړو بایکاټ پکار نه دی پاکستان کرکټ ټیم له پکار دی چې باونس بیک کی او تکړه واپسیو کی او راشي د خپل میچ بدله واخلي او د خپل عوامو بدله هم واخلي او د انډیا عوامو ته او د انډیا کھلاڑیانو ته قرار جواب ورکي د پاکستان ټیم له پکار دی چې راشي څه جذبه شو کوي ځان کې څه صلاحیت خو شو کوي تاسو 24 کروڑ عوام ریپرزینټ کوي د غلطه په ایشیا کپ کې دا خو نه چې تبر راځي او پتک په بیٹ تاوي کوله کې یا هار او یا پار ولې تاسو بیټسمن نه ته انټرنیشنل سطح باندې پاکستان ریپرزینټ کې او د ستا شاټ سلیکشن لوګوره بکواس شاټ سلیکشن دی د ستا گیم اویر نشته چې زه به کم ځای شاټ وخم کم ځای بنه وخم ته په کم دغه باندې بیا پاکستان ټیم لتلې نو دا باندې مو ختم کوي چې لاس ملونو کو پلانې ملونو کو ګوره جنگ دی ا دشمن دی ستا دشمن ملک ته الریډي جنگ مو کړی دی هماغه دشمنی کې روانه او بل په سوریه کمار یادو چې کله ټرافي انویل کېده نو پاره کې غسل منریاغه سره لاس ملو کړو چې د انډیا عوامو پاغه باندې ډیر غټ تنقید کړو د انډیا عوامو هغه ډیر غټه دلای کړی په سوشل میډیا باندې نو کچریوس دوباره غي لاس ملو کړو نو بیا خو د انډیا عوامو نه خلاصېدل نه نو د خپل بچاو د پاره هم د غلاس چې کوم دی دغه شی سکپ کولاډ ډریسینګ روم لدنه نشو نو د پاکستان کرکټ ټیم لا او د پاکستان میډیا لا پکار دي چې دارونه دونه ختم کی واپسیو کوي رورا په بیډ باندې جواب ورکړي په بیډ جواب ورکړي په بال جواب ورکړي او بیا راشي پریس کانفرنس کې کینې تاسو هم د پاکستان آرمي ته میچ ډیډیکیټ کوي خو بل طرف ته محسن نقوی چې کوم دی هغه همیشه پاکستان کرکټ د عمران خان خبره چې محسن نقوی پاکستان کرکټ ټیم لډیر غټ نقصان ورکو محسن نقوی که په دې ټیم باندې موږ نظر واچو نو د ډیر زیات شفارسي کھلاڑیان موجود دي چې مطلب یو سړی یو ایم ان ای او ایم پی را مخکې کړی دی کھلاڑیان راوستي دي میچ لا ډیر زیات پرچی کھلاڑیان په دې ټیم کې شامل دي جی په ټیلنت او په سکلز باندې کوم خبرو کو نو ډیر لیمیټډ کھلاڑیان دا سړي چې په خپل سکل باندې مخې راغلي دي کشری صاحبزاده فرحان مطلب پرفارمنس نو ور کړي نو د بم ټیم کې نو د پځې بم یو پرچی کھلاڑی راتلو اوپنر نو محسن نقوی له پکاري چې راويخ شي محسن نقوی سکه چې پاکستان د ټیم له پکاري چې راويخ شي او د خپل بیزتی بدله واخلي د تاسو چې کومه بیزتی شوی د هغه بدله واخلي دا نه چې تاسو برادر یو د ماشومان غونټلو وبکوي تاسو نه کومه د کلب لیول غ ټیم بم خګي مو کې بيخي اوس مقابله مې ونکا بيخي فضل گیم مو کو اوم کا کپتان دی اوم کا محمد حارث دی اوم کا حسن نواز دی د درو کلړیانو خوري خراب پرفارمنس کو یو سایم ایوب له خودمره موقع ملو شو دومره موقع ما دومره موقع ته یو وړو کې ماشوم روچت کاغله ور کاغنه به مخاط بیټسمن جوړ شي
یو دومره موقع ته یو د کلب لیول وړوکی کلاړي د اوچت کا غله دومره موقع ورکو پاغه باندې دومره انویسټمنټ وکا چې انجر شو لندن ته علاج پی سی بی وکړو نور چې څومره کلاړیان لکه محمد حسنین انجر شو داغه علاج محمد حسنین وای چې ما په خپل علاج کړی دی خا ریسنټلی اوس د جمال سنو می دی بالر نمبر عامر جمال هم بیان راغو چې لندن ته څه ټیم سایم ایوب علاج ته تللی واغه ټیم زم په لندن کې په علاج کوم خو سایم ایوب باندې خرچه پی سی بی کولو ما خپل خرچه په خپل کوله ما چې هلته څومره هم مطلب ډاکټران وزټ کړی دی یا ټیسټونه مې کړي دي یا ټیکټ یا د ما د هوټل خرچه ما خپل پیډ کړی ده او بل طرف ته عمدي سایم ایوب سره پاکستان کرکټ بورډ اظهر محمود هم لیږلی چې زه تم ورسره د خیال ساته لکه سایم ایوب زه کووې ما چې د پاکستان لاډ لا کلاړي چې کوم دی د پاکستان کرکټ بورډ چې دومره لاډ لا یو کلاړي دومره نیاز بنتوب یو کلاړي لم نه دی ملو شوی څومره چې سایم ایوب له ملو شنو دا غلطه خبره نه سایم ایوب له ډېر غټ نیاز بنتوب د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه ملو شو کاغه فاینانشلی دی او کاغه کنسسټنټلی په موکو باندې دی ډېر زیات موکو هغه ملو شو خو هغه رنگ کلیک نه کا نو سایم ایوب محمد حارث حسن نواز اور سلمان علی آغا دیل پکار دی رورا چې بس یا گیم کوله صحیح دی کو نشي کوله مړه بس یو پیاله یو بو کې ځان ډوب کړي چې تاسو د هانګ کانګ خلاف په تاسو موږ سکورونه کوي تاسو به د یو ای لوبډل رانی سینو پاغي بس سکورونه کوي دا خو د ټیم ساوث افریقا نه د مطلب فیس کړي د ټیم خو انګلند سره میچز نه دی کړی د ټیم خو استرالیا سره میچز نه دی کړی دا ټیم که چرتا استرالیا ته لاړو استرالیا سره میچ وکړ په استرالیا کې نو بیا بر دی سهالي دا ټیم که انګلند ته لاړو انګلند سره په انګلند کې میچ وکړ نو دی بس سهالي دا ټیم که ساوث افریقا ته لاړو ساوث افریقا سره په ساوث افریقا کې سیریز وکړ نو دی بس سهالي ډیر خراب ترین حال به وي ابل د ساوث افریقا د انګلند ټي 20 میچ چې انګلند په 20 اوور کې 304 رنونه جوړ کړل زموږ ټیم 200 نشو کولای په 304 رنونه جوړ کړل لکه ماډرن کرکټ دی لویل کیږي چې ته بال میډل کې دی نشي ویل کیږي چې ته بروزي بیټینګ لو بسترګ په ټیک په بال بروزي نه بګوري چې دا بالر مال کم بالینګ کوي نه به د میچ په حالاتو باندې نه به سکور بورډ لګوري چې سکور سره چې دا سه غلط شاټ وامه او بس روزي به ته به جوزه به هر بال چکا کوم لکه حسن نواز یو چت کو کې چې ډراپ شو ور پسې بل موچت کو لکه دای مونږ لشپک پشپک چکی وخی رورانو پهله خو بال میډل کوي کنه پهله خو بال د بیټ په دی منز را ولای کنه نو هغه نه پس بیا تاسو شاټونه وخی نو د پاکستان ټیم عوام چې کوم ډیر زیات ډیساپوینټ کړي دي او د پرفارمنس سره دای نه چلی نور لکه رضوان او بابر اعظم خلکو بیا هغه را یاد شي کنه چې رضوان او بابر اعظم به ګورای بیا یو داسې سټریټیجی جوړوله رضوان او بابر اعظم چې به چې موږ 10 اور 75 10 اور 80 رن بکو او وکټ په نور کو او 10 اور 80 75 رن به جوړو چې دا ډیر ایزی دا غي د پاره ای به 10 اور کې وکټ ور نه کا یو یا دوه کې لړیان به اوټو د پاکستان په 75 80 رن زنو اخرنی 10 اورونو کې باغی 100 رن زنو کول یا به 90 کو سکور به ټوټل 160 170 لور رسیدو نو دوبۍ په دغه پیچز باندې په دغه کنډیشن باندې 160 170 رن چې تو کې نو ته په اسانه میچ ګټل شي که په دغه میچ کې پاکستان د 127 په ځای باندې 160 170 یا 155 60 پورې سکور هم کړی وي نو د انډیا ټیم پکې راګیرول شوی خو نه د پاکستان ټیم چې کوم دی ماغه بابر اعظم او رضوان بهر کله خو د بابر اعظم او د رضوان سټریټیجی چې کوم وا هغه اوټسټینډینګ وا ای په سوچ باندې په پلان باندې گیم کول او تیر شوی چې کوم د پاکستان او انډیا میچ نو یې کې د پاکستان کې لړیان او سب مطلب سب پلان شو کړل چې زموږ د کلاړي د پاره دا پلان دی ابھیشیک شرما روزي او پشین افریدي باندې د کریس نروزي او شاټونه په وخی خبیا دویم اور ته سایم ایوب را ولی سلمان علی هغه دومره بکواس مړه چې د میچ کما غلطي به تاسو له بیانوم سلمان علی هغه دومره بکواس کپتانی ته ون ډاون سیکنډ اور ته سایم ایوب لور کې دا سایم ایوب استا مین بالر دی سایم ایوب ورستا پارت ټایم بالر دی سایم ایوب وکټ وایشتي خو چې څنګه راغړم باندې بال ابھیشیک شرما لا فلټا سیو کو هغه پیداسي تودر وی تو غله چې بلخي د غوګونه تی ول سایم ایوب نه نو سایم ایوب ګوره د استا مین بالر نه ته دا غټه مین بالر خپل راولا ابرار به راوسته او دا محمد نواز به راوسته او سفیان مقیم به راوسته ته سایم ایوب راولې سایم ایوب باندې تا ایکسترا یو بوج ورا چولې دی غده بیټسمن ته مال راونډر جوړې ته مال بالر جوړې او بیا دوی مور ورکې د های انټنسټي میچ کې لکه دومره ګرم میچ یا دومره های پریشر والا میچ کې ته دوی مور سایم ایوب لور کې نو دا سایم ایوب دستا لکه ډېرې غټې غلطیاں سلمان علی هغه هم په دغه میچ کې کړې وي بيخي اړو دای په میچ کې اونه د بالون نواله تر بال اخر پورې اخرنی بال پورې په کم بال چې سوریه کمار یادو چکو وخلو میچ یو غټلو هغه بال پورې د پاکستان ټیم اړو په دې میچ کې ونه پاکستان ټیم په دې میچ کې روزان شو کړه دینه اړو سه ایفورټس اړو انټینډ شو کړه نه دي
6 اوور 42 پاکستان وکړ او 10 اوور 49 او سلور آوټ 6 اوور 42 باندې 2 او 10 اوور 49 باندې سلور آوټ لکه اخر 6 نواله 10 مطلب 10 اوور پورې سلور اورونه کې دی واتر نزونه کړی دی او 3 سلور وکټي ولا ورزولې دي ډېر خراب پرفارمنس پاکستان لا پکاري په بایکاټو باندې کار نه کیږي رامخ کې شي باونس بیک کوي خپل بدله والی قرار جواب ورکړي